أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور صدقت يا رب العالمين. مخکی آیاتونو کې الله رب العزت د انسان پیدایش او دک شان وي د انسان د پر الله رب العزت فرمایي ما زناور پیدا کړی داغه تذکره وشو. اوس په دې آیات مبارکه کې الله رب العزت فرمایي وي الله رب العزت د خپل بندنه په دین باندې صرف رضا کیږي فکفر ته نه خوشالي. دا د دې آیات مطلب دی. او الله رب العزت فرمایي چې یو بنده د بل چا بوج نشو چتولی دی به صرف خپل بوج چتی خپل گناهونه به باری د بل چا گناهونه څوک نشو چتولی. الله هم دې بچي. الله رب العزت فرمایي ان تکفروا کچرتا تاسو کفر کو فإن الله نو یقینا الله رب العزت غنی بے حاجت دی عنکم ستاسونا بے پروا بے حاجت دی ستاسونا کچا کفر کنو حدیث شریف کی راضی دا ټول خلق چې رو لگی دا نیکان شي نو د خدای په خدای کې زیاتوالی ناراضي که دا ټول خلق چې دی العیاذ بالله دا کافران شي نو د خدای په خدای کې سنمګړتیا ناراضي. الله رب العزت خالق دی مالک دی رازق دی الله قهار دی الله غالب ذات دی الله بم دک خدای دا او دک دا چې د اغه سه انتها نشته. نو وای و ان تکفروا که چرتا تاسو کفر کو فإن الله نو بس یقینا الله رب العزت غنی بے حاجت دی عنکم ستاسنا ولا يرضى او نه خوشاليږي لعباده د خپل بندګانو د بار الکفر فکفر باندې نه خوشاليږي د خپل بندګانو نه فکفر. و ان تشکروا که چرتا تاسو توحید راټینګ کو شکر مباسو نو په مقابله د کفر کې شکر ا توحید دی که چرتا د توحید په عقیده باندې مضبوط پاتې شه يرضه لكم نو خوخ بکلی يحب لكم خوخ بکلی تاسو لرا که چرتا دا الله رب العزت د وحدانیت هم چې منلې دي دا عقیده مضبوطه او ساتله په دې باندې پورا یقین سره مضبوط پاتې شوه نو الله رب العزت فرمایي چې الله به خوشحال شي تاسو به خوښ کړي خوخوی استاسو نه دغه ولا تزرو او نشو چتولی بار وازرتون حس یو بوج اوچتون کی بار اوچتون کی وزر اخرى بوج د گناهونو د بلچا الکه یو بنده د بل د گناهونو بوج نشو چتولی چې سو خپل عمل د لارې مل چې سو ګناه دې کړی دا د هغه ګناه حساب کتاب به د تا سره کیږي. داسې به ته نه وې چې زما دا پلار چې دی دا خو ډېر ښه سړی ما سره ډېر ښه کړي دي راشه د ده ګناهونه په ملا راچوم. نه د هغه ګناه ته نشي اوچتولی خپله ګناه به اوچتې یا پلار په بچي باندې خفګان نه هېڅ هم نشته بس هر کس به نفسا نفسي وي. ثم الى ربکم بیا ستاسو خپل رب طرف ته مرجعکم واپس ستاسو ده نو الله رب العزت طرف ته واپس ستاسو ده فینبئکم خبر بدر کی تاسو ته بما په هغه څه باندې کنتم تعملون چې تاسو وکم عمل کو وې تاسو چې کوم عمل مو کو په هغه باندې به الله تاسو له خبرداري درکې چې وې دنیا کې خود دا کول
دا عمل دی کو منځ دی نه کو زکات دی نه ورکو سود دی کو جواری دی کوله الله رب العزت به الله خبر درکړي زما دین ته نه رانږدې کېدی منځ دی نه کو ګوره پس تا کلمه کلمه د توحید د لا اله الا الله نه پس چې دی د ټولو نړومبنې حکم چې تا ته متوجه کیږي ستا اهل و اولاد ته چې متوجه کیږي چې د سره ته نه په ځان غم کې چې زه ورته روان یم او نه په د خپل بچي او کس وي چې زما بچي دی او زه په ده خفه کیږم نو ګوره د هغه د تعلیم خیال ساتي او د هغه د جامو خیال ساتي چې شلیدلې جامې چرته نه وي د هغه د ویښتو خیال ساتي چې ویښتې د نوکانو خیال ساتي هلکه خیرې پکې نه وي چرته بیمار نشي دا نشي او داسې نااهله به دې چرته لیدلي چې د دغه بچي د همیشوالي د اور خیال نه ساتي چې دی همیشه دپاره اور ته روان دی دی اور ته روان دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای د حدیث مفهوم دی چانه چې د سحر مونځ لاړ داسې شوه چې د ده نه مور پلار اهل و عیال دنیا و ما بیها ټول لاړ هر څه ته لاړ موږ سوچ نه کوو نه څه خیال شته نه دا وایو چې ګنې دا سارې مونځ هم پکې څه شی دی راته د ګازرې سره هم نښه هېڅ شی راته نه دا نه وایو چې دا پنځه مونځه دي دا ګنې په موږ باندې فرض دي یا زما په بچو باندې فرض دي خدای پاک خو صرف دا نه وایي چې ته دې ځان د اوره بچ که خدای کم ځای هم دا نه ویلي چې تم کاروبار وکړو بچې دې هم کاروبار وکړي موږ هم منډه تړو دنیا پسې لګیا او بچې هم ورپسې لګو ورور هم لګو ښځه هم لګو لوریان هم لګو هره لوبه کوو او خدای پاک دا ویلی دی چې ځان هم د اور نه بچ کو بچې هم بچ کړو نه ځان بچ کوم او نه بچې بچ کوم و الټه پلټه د خدای نه روان یم خدای یو وی موږ په بله روان یو په خدای یقین وکړه خدای یو وی موږ په بله روان خدای وی چې ځان هم د اور نه بچ کو بچې دې هم بچ موږ دا خاصې ګپ شپ دی ګپ شپ دی دا نه چې ته په خوله ووایې چې دا قرآن ګپ شپ دی ګپ شپ دی ته وایي چې ته خپله مونځ نه کې بچې هم نه راپاسې ګپ شپ دی ته وایي چې ته خپله راپاسې او زوی دې مونځ له نه راپاسې ګپ شپ دی ته وایي چې ته پنځه وخته مونځ نه کې ګپ شپ دی قرآن سره دی بس تاسې دا خبره ضروري ونه ګڼله ته عدالت نه پسې نوټس راشي بهي که رانلي کیس دې ختمیږي نو ته هغه ضروري که نه ګڼې نو هلته ته تباه کېږي ځي والله دلته تا ضروري ونه ګڼله د سره دې دیکه ورکړه که هلته دیکه ورکړې نو دنیا دې خرابېږي دلته دیکه ورکړې آخرت دې ورته تباه کړي نو ته وایې دا خیر دې ورکړه دیکه نو خبره داسې ده نه لږ دې ګریوان کې سوچ وکړو چې خدای موږ له څه راکړي دي او موږ څه کوو خدای موږ له څه راکړي دي او موږ څه کوو دا څومره مینه چې موږ د اهل باطلو سره کوو دا څومره مینه په خدای یقین وکړه دا څومره مینه یې د الیکشن دا راځي دا موږ چې څومره مینه د دې ټوپو سره کوو که د دغه ټوپو په ځای باندې موږ د جومات دا ټوپې هم لږ واچو مانځل دغه شان ټوپو کې راشو خدای پاک به څومره اجر او ثواب راکړي دنیا به هم سمه شي آخرت به هم سم شي دا څومره مینه چې دا موږ خپل هغه جوش او ولوله چې دی د یو بل یعنې په خپلولۍ کې ښایو په پارټۍ کې ښایو په ګروپ بندۍ کې ښایو په مقابله کې ښایو که دغه مقابله دغه محبت دا موږ په دین باندې وښودو ته ووایه چې خدای پاک به دنیا او آخرت سم کړي که نه موږ ته دا سپک ښکاري ځکه د مور په غېږه کې اسلام را نصیب شوی موږ سپک ګورو د دې وجې خو سمه رز راته نه میلاویږي رز ته رزه کله یوم بتر ثم الى ربکم بیا دا اوس بس خبرې ما وکړې نو بس زمان هم لاړې او ستاسو نه هم لاړې نه الله دې توفیق راکړي چې په دې عمل وکړو داسې دغه خبره نه ده زما بچي زما نه مني ولې دا عرش مو الله نه راکوز شوي که ته راکوز شوي نه مني یو کور کې دا ځل لوی شوي دي خو چې تا څنګه کړي دي هغه شان کړي او په پلې درپسې ایښی تا ورله پوله خولې ده هغه په پوله پوهېږي ادې خو لیش ځمکه چاته پرېږدي تا لیش ګیره کړی هغه 2 لیش ته ګیری ولې هلته دې ښه پوهې کړی دی تا 10 روپۍ ګټلې هغه 20 ګټلې خبره داسې ده چې نه هغه په خپل ځای چې د حلال ورته وښیو الله دې توفیق راکړي په حرامو باندې صرف ځان له اور زیاتو او دغه بچی لم ښېګړه نو که دا وایي چې هغه له ښېګړه هغه هم ښېګړه نشته په حرامو کې چې د خدای حکم خلاف شي کې به څه خیر راشي حرام حرامي چې حرام شي په هغې کې به د کوم ځای نه خیر راشي چې خدای ویلی دي چې دا حرام دي
دا ستا دپاره ما حلال نه دي ګرځولې، نو په هغې کې خیر نشته، په هغې کې تباهي ده. الله هم دې وساتي. نو خبره داسې ده ګوره چې الله رب العزت راله توفیق راکړه، اعضای سم راکړه چې مونځ وکړو. الله دې توفیق راکړي. لومبنی حکم د مونځ دی. نو بایی چې هر یو کس ستا حکم دا مني چې کالج ته په ټیم ځي، ستا دا حکم مني چې هغه د دنیا کاروبار ټیک ټاک کوي، ستا دا حکم مني چې ستا هره رشته داري پالي ارسه، او چې دلته دین ته شي نو بیا هغه ستا حکم نه مني. اول خو موږ دې ځان ته وګورو چې زه څومره منم، نو دا نه موږ بیا وایو بڼ بس عمل نه کېږي ګران. نه دا به ورو قدم به الو که نه، هله به کار کېږي. چې قدم نه الو بیا خو هېڅ هم نه کېږي، سبا به قبر کې پراته وي بس کیسه ختمه. نه قدم به الو. الله توفیق راکړي. ثم الى ربکم، بیا ستاسو خپل رب ته بار بار درته الله وایي ګوره سره د ګناهونو بیا ستاسو خپل رب ته چې درته وایي چې ناشنا مې ونه ګڼئ، بل څوک مې ونه ګڼئ، سره دا دی چې ته کفران نعمت کې، کفر کې، ناشکري کې، خو زه بیا هم ستاسو رب یم، زما طرف ته واپسي ده، بل خوا هم نشته، بل خوا رانه ولې ځې؟ بیا درته الله وایي چې زما طرف ته واپسي ده، بل خوا ستا تګ نشته. ثم الى ربکم، بیا ستاسو خپل رب جانب ته مرجعکم واپسی ستاسو ده، فینبئکم، بس خبر بدر کی تاسو ته، بما کنتم، په سبب د هغې تا په خدای یقین وکړه ستا بچي دین نه زده کوي، مونځ نه کوي، که ته دې بچي ته په دې خپو کې هم پرېوتې، دا ستا بېعزتي نه ده، دا ستا عزت دی د دین دپاره. خدای پاک به په ټوله دنیا کې اوچت کړي. یو کس دنیا دین ته نه رانږدې کېږي، ته هغه ته پرېوتې، منت دې ورته وکړو، لار دې ورته صفا کړه چې هغه کوم شرایط و هغه دې ورله پوره کړو، تا راوسته دین ته. دا ستا دپاره اوچتوالی دی په دواړه جهانه، دا لاندېوالی نه دی. عزت ته خدای په لاس کې دی. او موږ دنیا ته دا کوو خو دین دپاره دا نه کوو. بما کنتم او څنګه به بچي یو په یو منت نه سمیږي، کینه ورته په ناسته نه سمیږي، خدای شته په هر پلار له به کوم انداز نه ورځي، مور له به کوم انداز نه ورځي، هر چل ورځي. دا بما کنتم تعملون، په سبب د هغې چې تاسو کوم عمل کوو، بما په هغه څه باندې کنتم چې وې تاسو تعملونه چې کوم عمل هم کوو. اوس که د اړه کې بل څه چې نه نه دا خو بس کیسې دي او خدای پاک موږ ورله بانه ریخ کې ده، اړه کې ما خبره هم ډېره مضبوطه ني، خدای پاک غفور رحیم دی، کیسه به سمه شي. الله وایي ښه انه یقینا دغه الله تعالی علیم فوه دی بذات الصدور، په رازونو د سینو باندې. په کار روزګار کې خدا نه وی چې الله پاک رازق تیزه بس که ګټي و دي ګټي، که نه ګټي نو نه دي ګټي، صرف چې دی خوا ګناه ته شي ویزه خدای غفور رحیم دی. و اذا مس الانسان، او هر کله چې ورسیږي انسان ته، ګوره دا الله بار بار زما ستانه زه ته مسلمانان یو، من قرآن ویلی دی. اوباما او صدر بوش ته نه وایي هغه ته ډومبې وایي کلمه ووایه، هغې ته دا نه وایي، ما او تا ته وایي دا خبرې. و اذا مس الانسان، او هر کله چې ورسیږي د انسان ته ضر تکلیف، دعا ربه، نو دی اوازونه کوي خپل رب ته، بیا الله ته اوازونه کوي. موږ ته معلوم دی چې معمولی د معدې دړم پې راشي او شکي پې ورته وایي چې بھائی ډاکټر ورته چې دی کې خو دې خطرات ته ورته ورته فرض مونځ کې تهجد هم ورپسې کوي. بیا د نوافلو ته بوځي د صلات حاجت په څنګه کوم، دا اشراق څه ټیم کېږي، دا چاش دا څنګه، دا اوابین پکې څه ته وایي. او دا خو چې دی یو ځای کې توابین لیکلو، دلته اوابین لیکلو، او دا چې دی دا تهجد د څه ټیم نه څه ټیمه پورې کېږي، او چې خوب پکې وکړم بیا تهجد صحیح دی که نه؟ نو چې خدای درته پیښه کړي نو ځان ورته بیا میښه کړي سم، بیا ورته پته ولګي. و اذا مس الانسان، او هر کله چې مس کړي انسان لره ضر، یا ورسیږي انسان ته ضر تکلیف، دعا ربه، نو دی آواز کوي رب خپل ته، منیبا راجعا، دی رجوع کوونکي وي چاته، الیه دغه الله ته. ثم اذا خوله، بیا هر کله چې ورکړي دلره، اعطاه ورکړي دلره نعمتا نعمت، منه د خپل جانب نه چې کله نعمت ورکړي، نسیانو ترکه دی پرېږدي، ما هغه څه کانه چې ودي یدعو چې آواز به کوو، الیه هغې طرف ته، من قبل وړاندې د دې نه، بیا د الله نوم پرېږدي، بیا نه مونځ پېژني، بیا هېڅ هم نه پېژني. ولې ځینې وخت موږ د خلکو د پلانکي لهجه خرابه ده، پلانکي صاحب خراب نه نه لهجه خرابه ده، نه دماغ لوزي، نه هېڅ شی نشته، صرف خبره دا ده چې پیسه ده ورسره.
دا لهجه دا گرمایش دا د چرته مضبوط کستو کی یا دا خراب اخلاق دا د یو کس راغون کی چې دی کله غریب شي او دی په چوک کې ناستي مزدوري ته دل یو کس راشي چې به مزدوري او دی ورسره دا خراب اخلاق استعمال کی بیا به د اخلاق ته وګوري چې دی څومره وګلاندې وړي د چا د بغاوت سر تر پامیر رسیدلې د چا ټیټ شوی سر د ملا تر تیر رسیدلې سره د بغاوت جانان ارته تانه ګرځي تعجب نه دی په دومره رکیبانو کې ژوندون د خدای بغاوت هم کې او بیا هم سر اوچت کې چې زه به جنتی یم داسې په اسانه به جنتی الله دې د نیکۍ توفیق راکړي لږ به سوچ کوو په ځان باندې موږ روان کم خوایو کار د څه کوو د منشي کاکا خبره الله دې وبخوي کار د ګسې کې عملنامه په خلاص غواړي نو کار بل څه کوو لګیا به وایو بل څه ثم بیا اذا په هغه وخت کې خوله اعطاه چې ورکو دلرا نعمت منه د خپل جانب نه نسین وير کی ما هغه سکانه چې ودی يدعو الیه چې هغه دې بلنه کوله هغه طرف دې आवाज کو غیر کی من قبل روان دي د دینه وجعل بیا کارون کیسه شروع کی ودا خو ما بخپل عقل غټل دا وجعل لله وغرزوی الله رب العزت لرا اندادن شریکان الله دې وساتي ليضل عن سبيل د پارا دي چې گمراه شي د الله د لارنا دا ځنه وخت د مال دا نشه دومره ساتي ته بیا ورسي دا ځنه وخت چې د سړی په بدن د سره بیماری نه راځي کور کې امتشه خوشحالي دې ساتي ته ورسي چې هغه دینم پرېږدي ارسه پرېږدي داسې پکې خدای شته علمونه کړي علمونه ورته پرېږدي داسې پکې د دین په لار کې په طلب د علم کې لګېدلي هغه پرېږدي داسې پکې په خدای یقین وکړه چې دا تبلیغ پرېږدي تصوف پرې ارسه ورپسې په توره ډالو غورځي بس صرف دنیا ته شي هغه بیا ژوند کې سکون او آرام نه دا دلته چې چایر کړي دي او په هغې باندې لږ فخر کړی د دې کلي خو په دنیا کې په پیسو کې مستي هغې نه تپوس وکړه هغې په خپله وایي آرام نشته دا د دې ځای دی دا د بار پرېږده چې دین نه لاړ شي نو الله رب العزت قرآن کې وایي دوان کا ونحشره یوم القیامة اعمى ثم اذا حوله نعمة منه نسي ما كان يدعو اليه من قبل وجعل لله اندادا ليضل عن سبيله قلت ورتوا اے پیغمبر انقلاب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم تمتع فائدہ حاصل کا بکفر کا مع کفر کا سره د استاله ناشکرې چې دا کم دی اول ما ته آوازونه کول اوس غیر الله ته آوازونه کې سره د کفر یا اول د زمانه امداد وختو او اوس زما دین پس سپکاوي کوي سره د ناشکرې قلیلا لګ معمولی پیدا حاصل کا لګ وخت بیا زما طرف ترازي الله هم دې د ناشکرۍ نو د کفر نه بچ کړي انک یقینا تو من اصحاب النار د صاحبانو د اور نه الله هم دې بچ کړي الله رب العزت فرمای من آیا هغه بنده هو چې دی وی قانتون سو مطیع فرمان بردارا انا اللیل پقطعو د شپو کی ساجدن سجده کون کی وقائما او دریدن کی یحذر الاخرته چې یریږي د آخرت نه ويرجو رحمت ربه او دی امید ساتي د رحمت د الله رب العزت کاکا چې دا ټول کوي بیا امید د الله رب العزت د رحم ساتي الله وی امن هو قانت آیا هغه بنده چې دی عاجزی کوي انا الليل په هغه ټوکړو د شپو کې د شپو په حصو کې الله ته عاجزی کوي څوک نشته تیاره ده الله ته لاس اوچت کړی دی جړا کوي چې خدایا پاکه پلان کې ګناه رانه شوی و دا ګناه رانه شوی و دا ګناه رانه شوی و اوسه پورې مې چې دی خپلم ګیره نه پرېښي خدایا توفیق راکړي خدایا نن نه پس به دا ګناه نه کوم خدایا پاکه زوی مې په دې ګناهونو کې اخته و د دې نه پس به دې ته نه پرېږدم اوسه پورې به مونځ نه کوم اوس یې چې دې مونځ طرف ته به راولم اوسه پورې به علم نه کوم اوس به د علم طرف ته راولم څنګه مې چې په دنیا ګټلې دکه شان به په دین نو د شپې عاجزي کوي الله ته جړاګانې کوي چې خدایا پاکه دا کور مې سم کی ما سم کی زما مال اولاد هر څه سم کی نو عاجزي کوي د شپې الله رب العزت تعالی دې توفیق راکړي انا الليل په ټوکړو د شپو کې ساجدن چې سجده کوونکي په سجده کې لګیا دي اوږدې دعاګانې غواړي نو ما چاله په سجده کې اوږدې دعاګانې غواړه دې ځای نږدې دي مونږ سره هغه بیا په سجده کې په پښتو کې دعاګانې غوښتې مې دا پکې د سر په باندې نه وټاپه
ما پښتو کې مغ واړه دغه پکې وایه اللهم ربنا پکې وایه په نوافلو کې اللهم اغفر لي پکې وایه بار بار نور دعاګانې چې کوم ما قرآن او حدیثونه یا موږ ته بعضې یاد هم دي لا اله الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وغیره قرآن حدیث دعاګانې اوږدې سجدې لګوه دعاګانې پکې غواړه الله رب العزت ته سړی په سجده کې ډېر نږدې چې الله دې ګناهونه معاف کړي الله یې توفیق راکړي نو آیا هغه بنده هو قانتون چې دی موتی او فرمان بردار وي انا الليل چې دی فرمان برداری کوي عاجزی کوي پاغی سود شپو کې ساجدن سجده کوون کې وقائما او سو ودریدون کې يحذر الاخرته چې یریږي د آخرت نه ويرجو رحمت ربي او امید ساتي د رحمت در رب داسې بم نه کې چې اوس د شپې عبادت کو او د ساری مون نه کې عمر رضی الله تعالی عنہ یو صحابي طرف ته مرته ولې پلان کې می د ساری جمع کیونه لیدم کاکا مونږ خو د اخره ټول د کشانیو د سر اخره وی ساری مونږ کې من هغه ته شپې عبادت ټول شپه کړو نو د ساری سترګې ورغړې هغه ولې چې ټول شپه زه خوب وکم او د ساری مونږ کې شامل شم دا مال د ټول شپې عبادت نه بهتر دی الله دې توفیق راکړي نو خبره داسې ده چې عبادت کې شامل دل پکار دي منځ کول پکار دي نو بیا چې دا ټول عبادتونه وکي دا ټول چې وکي پس تاغیبم امید د الله رب العزت نه ساتي چې خدای خطا رانه نه شوي په غیر عفو درگذر وکي او خدای پاک د عبادت مې وکړو نو امید مې داشته چې تارا باندې دا رحم وکړو علما لیکي چې د عمل د قبولیت نه خبرسي عمل د قبولیت نن سار دی منځو کو الله رب العزت د ماسپهین توفیق درک ماسپهین دیو کو د مازیګر ماسختن دیو کو د سحر الله توفیق درک نو دا د عمل د قبولیت نه خدا ورسره به سوالم کې خدا د قبولیت نه خدا الله توفیق راکړي ويرجو رحمت ربي او دی امید ساتي د رحمت در رب قل ورته وایا اے پیغمبر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم هل يستوي آیا برابر دي الذين ها کسان يعلمون چې پوهیږي والذین ها کسان لا يعلمون چې نه پوهیږي انما یقینا به خبر دادا يتذكروا نصیحت حاصلوي اولو الالباب صاحبان د عقل اے الله وی هغه کسان چې هغه پوهیږي او هغه کسان چې نه پوهیږي دا برابر دي کم کسانو چې علم کړي ستا بچی لګیا دی علم کوي او تی پلار ته هغه برابر دي نه دواړه برابر نه الله رب العزت پر دا په یو کور کې دورونه دي یو علم کوي یو نه کوي یو په دین پوهیږي یو نه پوهیږي الله وی برابر نه دي او الله رب العزت په خپل د جواب په خپل کې دا خبره دومره اوچته ده دیس سیس کې عظمت دومره زیات دی اوچتواله پکې دومره زیات دی دومره غوره سیز دی چې الله په خپل بل ځای کې وایي ويرفع الله الذين منكم والذين اوتوا العلم درجات وی الله رب العزت اوچت کړي ستاسو نو هغه کسان چې اغي لره حصہ ور کړی د علم نه نغي په درجاتو باندې بلند کړي مفهوماتو کې ارترازم هغه بلند کړی دي بیا پکې خبره شته چې دلته یعنی مفعول چې دی هغه اسله ولا ذکر نکړه وغیرہ وغیرہ قانون کسی دي والله رب العزت فرمای چې دغه کسان می اوچت کړي بل ځای کې خپل او فرمایل نو چې تا ته ودا جواب ملو شي د التنا چې دا کسان خو برابر نه دي نو چې برابر نه دي او دا کوم علم حاصل کړي دي نو د دې سلاله ملاویږي بس نو الله رب العزت فرمای چې د دې درجه ډیره اوچته ده ماته نږدې ده نو بیا خلک وایي چې دوی باندې خو پلان کې نه پوهیږي ډنګړي نه پوهیږي هغه خو چې دې زمانه سپک دی غریب دی دا الله وی انما یقینا په خبره دا یتذکر اولو الالباب چې نصیحت قبلې خاوندان د عقل چې بچا کې عقل او شعور او پوهوي هغه په دې پوهیږي کما کل په دې نه پوهیږي چې څوک لیونی یا په دې کې څو نه پوهیږي الله دې حقيقي پوهه را نصیب کړي ان تکفروا کچرتا تاسو کفر کو فإن الله نو یقینا الله غنی به حاجت دی عنکم استاسنا ولا يرضى او نرضا کی الله لعباده د خپل بندګانو نه الکفر په کفر باندې الله دې وساتي وان تشکروا چرته توحید باندې پاتې شوي شکر مو باس يرضه لكم نو خوخ بکړی تاسو لرا خوخوي تاسو لرا اے بیام خوخوي خوخ بکړی تاسو لرا ولا تزر وازره وزر اخرى او نه بوچ د وسوک بوجو
اوچتون کی ابوج د گناہ د بلچا ثم الى ربکم مرجعکم بیا تاسو واپس د خپل رب جانب ته فینبئکم نو خبر بدر کی تاسو ته بما په سبب د هغه کنتم تعملون چې تاسو وکم عمل کو انه یقینا دغه الله علیم فوه دی بذات الصدور پرازونو د سینو باندې واذا مس الانسان هر کله چې ورسیږي د انسان ته ضرر تکلیف دعا ربه نو بیا الله ته आवाजونه کوي منیبن سر راجعا رجوع کوونکی وی الیه دا الله دا ثم اذا خوله نعمتا منه بیا چې کله ورکو الله دلرا نعمت د خپل جانب نه نسیان دیر کی ما هغه کان يدعو الیه من قبل چې د باغی ته आवाज کوړوان دي د دینه چې الله ته بیلوان دي आवाज کو هغه ایر کی وجعل لله وګرځوي الله رب العزت لرا اندادن شریکان یضل لپاره دي چې بلاری شي عن سبیلی د سملارنا الله دې وساتي قلت ورته وایا پیغمبر صلی الله علیه وسلم تمتع فائدہ حاصل کې بکفرک مع کفرک سره د خپل کفر قلیلا لگا معمولی انک یقینا تو من اصحاب النار دغه بنده ته وایا چې ته دا کې نو ته من اصحاب النار د صاحبانو د اور نه الله دې وساتي امن آیا هغه بنده هو چې دی وی قانتون سو مطیع تابعدار عاجز کون کی انا الليل پاغسو فاغیسو د شپو کې ساجدن سجده کون کی وقائما ادریدن کی یحذر الاخرته چیر کی اخرت لرا و یرجو رحمت ربه او رجو ساتي امید ساتي د رحمت در رب قل ورتوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم هل یستوی الذین آیا برابر دی ها کسان یعلمون چې پویږي والذین ها کسان لا یعلمون چې دین پویږي انما یقینا په خبره دادا یتذکروا نصیحت قبلوی اولو الالباب صاحبان د عقلونو